غنم په بنکړی دی یو دانه غنم نه را پریدي او کم گاډي مونږ وړو پاره باندې مونږ سلور لکا او 15 لک رشوت دي سړی ټینشن کې دی دا گاډي والا دی غریب راوته مزدور راوته دا مزدوران دي غریبان انصار نه راغلي چې 500 روپۍ د شپې ویسي په 500 کار کوي وړو ګران دي چینی ګران دي وړي ګران دي مزدوریان نشته دي کارونه نشته دي داسې نور اخراجات شي د کور د کوي شي دا غریب عوام بچت شي بحران اصل ذمہوار چې دنه مو خپل مونږ خپل خرچې نه کنټرول کوو. السلام علیکم ګرانو کتونکو زم دین محمد مومند او دا وخت تاسو ګورئ پرایم ډیجیټل کہانی. که تاسو زمونږ چینل سبسکرایب کړئ نه نو سبسکرایب کړئ لایک یې کړئ او شیر یې کړئ. نن ورځ زمونږ ټاپک ته ګرانی او بیروزګاری. ګرانی او بیروزګاری زمونږ د معاشري هاغه دوه غټ مسایل دي چې دا د هر چا په دروازه باندې دستک ورکوي. یو طرف ته که د خوراک سکاک شي نه د غریب عوام د وس نه بهر دي نو بل طرف ته بلکونو بیروزګاره تعلیم یافته ځوانان چې کوم دي هغه د روزګار په تلاش کې در په در دیګې ګرځي. ګیس بجلی او وړو نرخونه چې د اسمان سره خبرې کوي. اخر د دې معاشي بحران ذمہ دار څوک دی؟ نننی پروګرام کې به موږ د دې سوالونو جوابونه تلاش کوو او موږ به تاجر برادری مزدور طبقه او عوام سره خبرې کوو. راځي موږ سره څنګه چې تاسو ته موږ ویلي چې دا وخت به موږ عوام سره مزدور طبقه او چې کوم تاجر برادری د هغې سره خبرې کوو. موږ یو دکان کې موجود یو په اشرف روډ باندې او دلته یو دکاندار د هغې سره خبرې کوو. السلام علیکم جی. حاجي دا راته ووایي چې دا ګراني او بیروزګاري ده په ملک کې ډېره زیاته. دې حوالې سره تاسو به څه ویل غواړئ؟ اصل کې چې کوم د خپل ښار خبره کوو د خپل صوبې خبره کوم نو زموږ روزګار چې دا دویمه درېیمه میاشت چې تورخم بند دی نو زموږ روزګار مکمل ولاړ دی. د حکومتونو جنګ دی او تکلیف عوام ته دی. نه د دې خوا نه مال ځي نه د اخوا نه مال راځي. مال ګرانیم شوله ریټونه هم ګران شو مال نه میلاویږي. یو خو موږ حکومت وفاقي حکومت ته درخواست دی چې مهرباني وکړي زموږ په دې صوبې په عوام رحم وکړي تورخم کولاو کوي چې د خلکو ته سوداګانې ارزانه میلاو شي. بل صوبایي حکومت بالکل د عوام په توغه هیڅ توجه نشته. احساس اوسه نشته چې دا ګراني دا غریب عوام ته تکلیف دی. هیڅ احساس حکومت نه صوبایي حکومت څه شته نه مرکزي حکومت څه شته. د دې وجې نه ګراني زیاته ده. کاروبار کم حده پورې متاثره شوی دی؟ کاروبار خو ختم دی جی. قوت خرید نشته. د قوت خرید چې کله ختم شي غریب خلک به ډېر دا زموږ اټم مجبوري ده د دې روزګار متاثر دی. نور روزګار خو پرېږده اصل شی قوت خرید نشته ملک روزګار نشته دی. د دې وجې نه بېروزګاري ده او د دې وجې نه روزګار ډېر زیات متاثره شوی دی. بارډر خو لکه اوس بند شوی دی دومره وخت نه کېږي که نه نو دې نه مخکې کاروبار څنګه و؟ بارډر نه مخکې دومره وه چې مطلب سوداګانې میلاوېدم ریټونه هم ښه. اوس هغه سوداګانو چې کوم د بارډر نه هغه لاس نه راځي که نه هغې ریټونه ډبل شوي دي سوداګانې نه میلاوېږي. نو د بارډر نه مخکې مهنګایي وه د بارډر نه پس مهنګایي یو په ډبل زیاته شوه. نو څه پکار دی حکومت له چې څه وکړي؟ حکومت د دې حکومت او اخوا حکومت دواړه حکومتو له پکار دی چې په عوامو رحم وکړي د بارډر کولاو کې خپل سیاسي خبر دی په سیاسي ټیبل وکړي عوامو له د زور نه ورکړي. موږ بازار ته رالو اکثر مو وکتلو څومره دکانداران چې دي داسې خفا ناست دي ځینې نه لاس لاندې کړی. څه وجه ده کاروبار دومره خراب شوی دی؟ اصل کې دکاندار غریب به څه وکړي چې روزګار وي نو دکاندار به وشي او بیا زیات کار دکاندار سره کوم مزدور طبقه ده غریب سار راشي ماښام لاړ شي خو چې مزدوري ونه کړي ماښام به کور ته څه وړي نو دکاندار غریب خو به ده پلې وخوري مزدور به څه کوي. او ډېر زیات دلته خو هر دکاندار سره لیبر دی او لیبر ډېر زیات متاثره دی. زیاتره خلک دا وایي چې یاره د پاکستان حکومت چې دی زیاتې کوي نو دا راته وایي چې کوم افغان حکومت دی هغې خو هم څه پابندۍ نه لګولي پاکستان باندې کاروبار ورسره مکمل ختم کړی. دې حوالې سره تاسو او دې ته په کم نظر ګورئ؟ اصل کې ګوره تاسو ته خو ما ویله چې دواړو حکومتونو نه پکار دي که اخوا حکومت ته هغه هم زیاتې کوي که دې خوا حکومت ته دا هم زیاتې کوي. اخوا حکومت هم لاره بنده کړې دي خو حکومت هم لاره بنده. د حکومتونو کار لارې بندول نه دي د حکومتونو کار عوام له ریلیف ورکول دي. که اخوا حکومت دی که دې خوا حکومت. د خوراک سکاک شیانو کې ټولو نه ضروري آیټم چې کوم دی هغه اوړه دي او دا وخت موږ د پېښور رامپوره بازار کې ولاړ یو. دلته موږ سره د وړو یو غټ ډیلر دی هغې سره خبره کوو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. څنګه لیبر مشره دا راته ووایه دا د وړو ریټونه مخکې چې مطلب دی ډېر کم و اوس چې کوم دی ریټونه ډېر زیات شوي ده د ګرانۍ دا وجه څه ده؟ 3 میاشتې مخکې د وړو ریټ 1600 روپۍ باندې 20 کیلو تیله وه. غنم ګران شو. غنم بیخي پنجاب والا بند که په صوبه سره په خیبر پختونخوا باندې غنم یې پې بند کړي دي. یو دانه غنم نه را پرېږدي
او که کم گاډي مونږ وړو په هغې باندې مونږ 4 لکه او 15 لکه رشوت علي، یعنی یو په 2 باندې اوړه دلته ګران شوي دي. رشوت به څوک اخلي؟ دا هلته کې اټک باندې کم چې د پنجاب حکومت کسان ناست دي هغې د هر ګاډي نه کټ کوي، علي تینواله یو ګاډی را پرېږدي. 100 روپۍ دي تقریبا مونږ نه 350 روپۍ د 20 کیلو تیلې په سر باندې علي، 300 د یو تیل علي. نو دغسې یو ګاډی کله د 15 لکو رشوت جوړ شي او کله د 3 لکو روپو رشوت جوړ شي. دغسې وریجې لګیا دی د 11,000 نه 15,000 ته وریجې رسېدلي دي. څوک یې تپوس نه کوي. ماجر چې د ټول افغانستان ته روان دي او دلته دا مارکیټ تش پروت دی. 20 کیلو تیله چې تقریبا د 2,500 روپۍ باندې میکس وړه او فین چې دی هغه 2,500 روپۍ باندې دی. دغسې د وړو په یو تیله کې 1,600 روپۍ فرق راغلی دی. د پنجاب ریټ چې دی په پنجاب کې 1,180 روپۍ باندې میلاویږي اوړه او 20 کیلو اوماک کا اوړه دلته لګیا دی په 2,500 روپۍ خرڅېږي. پنجاب حکومت یې را پرېږدي اوړه که نه، اوړې ولې بند کړي دي؟ دغسې اوړه به دې واپس 1,100 روپو له 20 کیلو تیله راشي او که را پرېښو ټوله کیسه د هغه سایډ نه او بنده کړی پنجاب والا په موږ باندې بند کړي دي. هر هغه ما 800 روپۍ دیاړي مزدور علي په هغې باندې کور ته روټۍ یوځي په 30 روپۍ روټۍ ده. روټۍ کور ته یوځي که ترکاري یوځي که چیني یوځي که غوړي یوځي. دکاندارانو سره خبرې کولو سره موږ چې دی لږ د عوام نه به هم رایې اخلو چې هغه د مهنګایي او د بېروزګارۍ حوالې سره څه رایې لري. سپلایانې راځي پېښور له په هغې کې هم لږ بعضې ټایم داسې رکاوټ راشي نو هغه هم د مارکیټ باندې ډېر لوی اثر لګوي. داسې هر سړی ټینشن کې دی. دا ګاډي والا دی غریب راوتی، مزدور راوتی. دا مزدوران دي غریبان انصار نه راغلي دي چې 500 روپۍ د شپې ویسي په 500 کار کېږي. کور کرایانې ورکړي، بیلونه ورکړي، دوایانې ویسي، مړی ژوندی دی نه کېږي. څومره دا نوکر پیشه خلک شولو یا دا مزدوران شولو 1,000 روپۍ ورځ د هغه نو په 1,000 روپو کې به هغه څه کوي؟ لکه اوړه به راوړي که غوړي به راوړي که سبزي به راوړي که د بچو تعلیم به پې کوي که نه بچو له به کپړې دي که د بچو علاج به پې کوي په هغې به هغه څوک یي. د څومره مالداره خلک چې هغه نور هم پاکستان کې مالداره شو، څومره چې خوار خلک دي هغه نور هم خوار او چې ګرمي شي چینی ګران شي، چې یخني شي غوړي ګران شي. د خیبر پښتونخوا کې هم د غوړو میلونه دي نو دا ولې بیا دومره ګران دي؟ خیبر پښتونخوا کې خو واړه میلونه دي، د هغې نو نه څه دغه ډیپینډ کېږي نه په هغې باندې. نو تاسو د پارټۍ خپل اختلاف پرېږدئ او د غریب عوامو سوچ کوي. اوړه ګران دي، چینی ګران دي، غوړي ګران دي، مزدوریانې نشته دی، کارونه نشته دی، داسې نور اخراجات شي د کور د کرۍ شي دا غریب عوام به چېرته ځي؟ دې صوبایي حکومت له پکار دی چې د پنجاب ګورنمنټ سره الله وفاق سره کینی او د غریب عوام موږ سره یو جاني پیشاني شخصیت ولاړ دی چې د هغې تعلق پاکستان مسلم لیگ نیو سره دی. حاجي افضل صاحب خجی دا راته وایي موږ عوام سره خبرې وکړلې. هغې وایي چې د سیاسي مخالفت د وجې چې کوم دی پنجاب کې یو شی چې کوم دی 1700 دی دلته 2500 دی. دې تاسو په کوم نظر ګورئ؟ دا سیاسي مخالفت په وجه نه دی، دا پاکستان چې کله نه جوړ شوی دی نو زمونږ د صوبې د خیبر پښتونخوا چې هغه چې کوم وسایل دي که ګیس دی که بجلی دی که نور شیونه دي هغه ټول خو دي پوره پاکستان دپاره استعمالوي. که دلته پېښور کې د بجلی یونټ یو ریټ دی نو هغه لاهور کې هم دی. خو چې کوم شی زمونږ سره کم دی د صوبه کې غنم کم دی یا مثال په ډول داسې شي نه دي هغه پنجاب کې زیات دي. نو چې کله سیزن هغه شي نو پنجاب په 144 لګي یا پنجاب او سرحد بارډر بند کی نو غنم دلته راته کې اورو باندې پابندي لګي لکه نن سبا پابندي ده. نو دا چې کوم خبره تاسو کو چې اورو دلته 1500 روپے تیرا ده دلته په 2.5 ده هغه وجه ده چې زما دکاندار دا اورو مارکیټ کې ولاړ نو دې چې کله اورو والی نو ټرک کرایه بیل ورکي او بچلار کې راځي نو کله پولیس او کله بل او کله فوډ والا هغه ونیسي جرمانه کې نو هغه دومره ګران پیوزي چې هغه دلته که په 2.5 خرڅي که په 1700 خرڅي که په 3000 خرڅي هغه ته ماغه 100 یا 200 روپے بچ کیږي دا نه چې هغه پکې 2000 غټي. معاشي بحران ذمہ دار څوک دی؟ بیروزګاری د ملک او مهنګایي دا ګرانی دا حکومت پکې څومره عمل دخل دی کی د معاشي بحران اصل ذمہوار چې کنه موږ خپل یو موږ خپل خرچې نه کنټرول کوو. نن سبا هر مزدور چې وګورئ بس هغه لګیا دی په موبایل هغه روزګار نه ډېرو نو دا اخر دا شی پیسې غواړي کنه که 100 روپے روزم غواړي نو هغه سل چې په ځان نه لګي په موبایل لګي نو بس بیا ګران نشو. دنیا کې چرته هم بارډر کاروبار نه بندي ټول هر څه پابندي ولګوي بهشکه دهشتګردي نه موږ غواړو نه افغانستان غواړي او تجارت د پاره یو داسې کوریډور جوړ کړي
یو 2-3 بارډر داسې کولاو کې چې هغه نه صرف د کاروبار د مال چې دی دا د افغانستان ته تېر شي افغانستان نه پاکستان ته راتلی شي. ټیکسونه دونه ولګېدل چې د هغې سره ریټ سیوا کېدو ډېر زیات چانسز پیدا شو. تقریبا 100 روپۍ کېجي پر کېجي ګرانېږي به 100. څومره وخت نه دا دومره ریټ دا 100 کېجي ختلی؟ دا اوس تقریبا دا نوې ټیکس چې کوم لاګو شو دا دې سره اوسه پورې تقریبا 100 کې ریټ چلیدل. مخکې څه ریټ و اوس څه ریټ دی؟ 100 کې ریګولر ریټ چلیدو اوس تقریبا دا ټیکس سره 100 روپۍ ګران دی. دا مهنګۍ به څنګه کنټرول کېږي؟ بس یاره حکومت ته هم زموږ همدغه درخواست دی چې کم از کم په دې اشیاء خوردنوش کې چې کم ټیکسز دوی لګوي دې کې دې لږ سوچ وشي او په دې باندې د کمۍ کوشش وکړلی شي. ګرانو کتونکو دا وه زموږ نننۍ ویډیو. تاسو د عوامو خبرې مو واورېدې د کاروباري خلکو خبرې واورېدې. د دې نه دا اندازه کېږي چې د دې ټولو خبرو نه چول دا دی چې وفاقي حکومت ته پکار دی چې زموږ صوبې له خپل حقوق ورکړي ولې چې ټول معامله د هغه ځای نه خرابه ده. دا خیبر پښتونخوا چې کوم ده دا هم د پاکستان نه حصه ده. آینده به موږ ستاسو په خدمت کې نوې ویډیو سره حاضرېږو. تر هغې پورې موږ له اجازت راکړئ. د الله په امان.